معلومه شوه چې معجزه د پیغمبر اختیار کې نه ده، کرامت د ولی اختیار کې نه دی، دا د الله خوښه ده چې کم وخت کومه معجزه یو پیغمبر لور کوي، یو د ولی په لاس کرامت ظاهري سرګردي، دا د الله خوښه ده. لکه کې شعر کې د الله د رضا د پاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې سورت انعام 33 نمبر آیات نواله تر 39 نمبر آیات پورې، یعنی 33 نواله تر 39 یعنی 39 نمبر آیات پورې او ویډیو تر اخره پورې ګوره، بیا به سمجھ کې راځي. تر څو پورې ویډیو اخره پورې کتلې نه اسې به سمجھ کې نه راځي. زمونږ دا ویډیو زمونږ دا درس تاسو ته په قرآن په خپل کور کې ولګوئ، ان شاء الله الله پاک په د کور کې برکتونه پیدا کړي، الله پاک په د کور نه بیماریاں ختم کړي او الله پاک په आपस کې محبت پیدا کړي او یقین با جوړ شي، ایمان با تازه شي، ایمان با جوړ شي، زندگی با جوړ شي. ویډیو اخره پورې ګوره او دې کې مخه ته چې نه بیا به قرآن ترجمه به هم خي په اردو کې او الفاظ به هم خي او په پښتو کې به ترجمه هم کیږي. خو ویډیو تر اخره پورې وګوره. په منځ کې مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې یو خبره کړله چې تاسو ایمان به سر زیات شي، تاسو به حریان شئ. انما يستجيب الذين يسمعون، یقینا قبل خبره هغه څوک چې اوري، والموتى يبعثهم الله، او مړي پورته بکی دی لره الله. څوک چې ستا بیان اوري، خبره اوري، قرآن اوري، نو دا ژوندي دي، او څوک چې ناوري نه قبلي دا پشان د مړو دي. والموتى يبعثهم الله، مړي به پورته کی الله پر ورځ د قیامت. ثم الیه یرجعون، بیا به الله طرف ته واپس وګرځيږي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، دا قالوا مخکوم ګنځنه تیر شوی دی، دا هم هغې سره دی. وقالوا دی وی لولا نزل عليه آية من ربه، ولی را نازلیږي دی باندې دی پیغمبر باندې یو معجزه طرف دنا فرمایشی معجزه نه راځي. قل ورتو یا پیغمبرا ان الله قادر على ان ينزل آیه، الله قدرت لري په دې خبره چې را نازل کیو نخا معجزه، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیاد د خلقو نه پوهیږي نو تا نه غواړي. بیا دلیل وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه، نشته ده هیڅ یو زنده سر پزمکه کې او نه مرغه چې الوزي خپلو وزرو سره، الا مگر امثالکم، ټولګي دي، دي، امتونه دي، جماعتونه دي ستاسو غوندې. وما من دابة في الارض، نشته ده هیڅ یو زنده سر پزمکه زناور، ولا طائر يطير بجناحيه، او نشته ده یو مرغه چې پاس اسمان کې الوزي، الا امثالکم، مگر دا ستاسو غوندې ټولګي دي، جماعتونه دي، ډلې دي. دو توجیهات بیانې علما، یو دا چې څومره زناور او قارغان مارغان دي دی ستاسو شانته دي، یعنی توالد او تناسل کې ستاسو شانته دي. څنګه چې تاسو بچی راوړئ نو دوی هم راوړي، څنګه چې ستاسو ضرورت دي، حاجات دي، نو د دې هم دي، نو دې معنی کې ستاسو غوندي. یا بل توجیه ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي فی المعرفة والتوحید والتسبیح، څومره چې زنده سر دي، ډنګر زناور او مارغان، نو دی الله پیژني، دا الله حمد و ثنا ستاینه بیانې او دا الله نه رزق غواړي، نو پدې کې ستاسو شانته دي. د دې ځای نه اوس د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو اردو کې شروع شوله او تر اخره پورې ګوره. خو لایک کې ضرور لایک کې شیر کې کمنټ کې ماشاءالله یا زبردست یا سم مشوره ضرور راکړئ. دی یوازې ستا تکذیب نه کوي،
دی خو د قرآن آیتونو تکذیب کوي. تا نه مخکې ګڼ انبیا راغلي وو، هغې ته هم تکالیف رسېدلي وو، مصائبو کې مبتلا شوي وو، هغې صبر کړی وو، نو ته هم صبر وکړه. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، من پویګو خفقان کیا چی تالرا خبری ددی خلقو. قد نعلم یقینا من پویګو انه شان دادے لیحزنک الذی یقولون، غمجن کئی تالرا خفقی تالرا خبری ددی. فإنهم لا يكذبونك، یقینا دی دروغجن نکئی تالرا تکذیب نکئی ستا. ابو جہل نه تپوس شوی و، هغه قسم خوړلی و چې دی خو صادق دی، امین دی، رښتینی سړی دی، موږ د ده تکذیب نه کوو، خو دی چې کوم بیان کوي، کومې خبرې کوي، هغه نه منو، د هغې تکذیب کوو. فإنهم لا يكذبونك، دی دروغجن کوي نه تالرا، ستا تکذیب نه کوي، ته تسلی ساته. ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمان د آیاتونو د الله انکار کوي. نو چې ستا تکذیب نه کوي نو ته تسلی ساته، یا کتا دروغجن کوي نو زما هم د آیاتونو تکذیب کوي. ولقد كذبت رسل من قبلک، یقینا تکذیب شوی او دروغجن کړي شوي پیغمبران په خواستانه. فصبرون، وغي صبر کړي او ځان کلک کړي علی ما کذبوا، په هغې خبرو چې دي دروغجن کړي، وأوذوا تکلیف ورته رسېدلی و، حتی اتاهم نصرنا، تر دې چې راغی هغې ته زما امداد. ولا مبدل لکلمات الله، نشته دې څوک بدلونکی د وعدې د نصرت د الله لرا. صبر کوا، تسلی ساته، د الله د نصرت وعدې دي هغه به خامخ کېږي. الله به ستا دشمن تباه کوي، ذلیله خوار کوي به، دا د الله د نصرت وعدې دي. ولا مبدل لکلمات الله، نشته دې بدلونکی څوک د وعدو د نصرت د الله لرا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، یقینا راغلی دی تا ته پیغمبره خبرې حالات پیغمبرانو. وإن كان كبر عليك إعراضهم، بیا تسلی ورکړي دی کافرو مشرکو بېمانو با ګډ وډ فرمایشونه کول، د ځمکې نه موږ لره خزانې راوباسه، سره سپي دي بار شي، سره او سپین دي را بار شي، دارنګې اسمان نه دی یو ثابت کلام او کتاب راشي، نو موږ به تا باندې ایمان راوړو. نبی علیہ السلام او صحابه هم دا کله کله خواهش وو چې داسې وشي، خو الله وایي داسې نه کېږي. که ستا وس کړي نو ته ورته څه معجزه راوړه. وإن كان كبر عليك إعراضهم، کګران لګي پتا مخړول ددي. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، نو که طاقت لري ولټوا یو سورنګ ځمکه کې، او سلما فی السماء، یو اندر پای اسمان کې، فتأتيهم بآیة، راوړه دیتا معجزه. تا باندې پیغمبره کدا خبر ګران لګي چې دی مخ اړي نه مني، نو کستا وس طاقت رسی نو زمګه کې یو سورنګ جوړ کا، یا اسمان ته یو سړی کوړی اندر پای نیغه برابر کا، یو معجزه راوړه چې دی ویني. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، کچرته غوښتي الله نو دی به جمع کړي هدایت باندې، توحید باندې. فلا تکونن من الجاهلین، دا خود الله مشیت ته مکیگا د ناپوهنا، دا الله مشیت باندې دی نه پوهیږي نو ته خو پوهیږي کنه. معلومه شوه چې معجزه د پیغمبر اختیار کې نه ده، کرامت د ولی اختیار کې نه ده،
دا د الله خوښه ده چې کم وخت کومه معجزه یو پیغمبر لور کوي یو د ولی بلاس کرامت ظاهری سرګردی دا د الله خوښه ده انما يستجيب الذين يسمعون یقینا قبل خبره هغه څوک چې اوري والموتى يبعثهم الله او مړي پورته بکی دی لره الله څوک چې استا بیان اوري خبره اوري قران اوري خدا ژوند دي او څوک چې ناوري نه قبلي دا پشان د مړو دي والموتى يبعثهم الله مړي پورته کی الله پر د قیامت ثم الیه یرجعون بیا به الله طرف ته واپس وګرځيږي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه دا قالوا مخکوم غنځنه تیر شوی دی دا ما غي سره دی وقالوا دی وی لولا نزل عليه آية من ربه ولر را نازلېږي دی باندې دی پیغمبر باندې یو معجزه طرف نه فرمایشي معجزه ناراضي قل ورتو یا پیغمبر ان الله قادر على ان ينزل آية الله قدرت لري پدی خبره چرا نازل کیو نخا معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد خلقو نه پويږي نو تا نه غواړي بیا دلیل وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه نشته ده هیڅ یو زنده سر پزمکه کې او نه مرغه چې الوزی خپل وزر سره الا مگر امثالکم ټول کې دي دي امتون دي جماعتون دي استاسو باندې وما من دابة في الارض نشته ده هیڅ یو زنده سر پزمکه زناور ولا طائر يطير بجناحيه او نشته ده یو مرغه چې پاس اسمان کې الوزي الا امثالکم مگر دا استاسو غوندي ټولګي دي جماعتونه دي ډلې دي دو توجیهات بیانې علما یو دا چې څومره زناور او قارغان مارغان دي دي استاسو شان دي یعنی توالد او تناسل کې تاسو شان دي څنګه چې تاسو بچی راوړئ نو دوی هم راوړي څنګه چې تاسو ضرورت دي حاجات دي نو د دې هم دي نو دې معنی کې تاسو باندې یا بل توجیه ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي فی المعرفه والتوحید والتسبیح څومره چې زنده سر دي ډنګر زناور او مارغان نو دی الله پیجنې دا الله حمد او ثنا ستاینه بیانې او دا الله نه رزق واړي نو پدې کې استاسو شانت دي ما فرتنا فی الكتاب من شیء ندے پریخه ما لوح محفوظ کی هیڅ یو شی الکتاب لوح محفوظ چې کوم کتاب الله سره دی ندے پریخه ما لوح محفوظ کی هیڅ یو شی او بل معنا ما فرتنا فی الكتاب من شیء ندے کمې کړه ما قران کې د هیڅ یو شینا چې کوم ضروری یو اصول دین کې چې کوم شی ضرورتو نو ما قران کې بیان کړی دی چې شی مې پریخ نه دی ثم الى ربهم يحشرون بیا با په طرف دری دی جمع کړي شي الى ربهم یا خو ټول انسانان الله څخه جمع کړي شي او یا دابا او طائر دا زنده سر زناور او مارغان دی با الله خوا ته جمع کړي شي قیامت کې نو بیخکری بیزایا چا سره چې خکر نشتا دی به د خکر وانه خپل بدل واخلي او بیا به خاوري شي نو دی بیا حساب کتاب نشتا او یا دا معنا ثم الى ربهم يحشرون حشرها ای موتها یعنی الله څخه جمع کېدل معنا دا چې دی به ختم شي مړ بشي
بس دې سره بیا حساب کتاب نشته. والذین کذبوا بآیاتنا او هغه څوک چې تکذیب کوي د آیتونو زما صم وبکم فی الظلمات کاڼه دي د حق نه ګونګیان دي چاړاګان دي د وینا د حق نه فی الظلمات تیرو د کفر کې دي تیرو د جهل کې دي من یشاء الله یضلله چاله چې رضا شي د الله نو ګمراهي کی ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم او چاله چې رضا شي نو ګرځي دلته په لار نیغه باندې دا د الله خوخه د الله مشیت دی چاله را گمراه کی او چاله را نیغ لارې ته برابر کی دا د الله مشیت دی د الله خوخه ده د الله رضا ده دې کې د هیڅ چا دخل نشته. ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي سکه اوس شعر کا یا خو خدای پاک او بله دا خبر ده لایک شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو فضولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایي د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست ده دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناستې نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو الله پاک آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاک دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایئ نو څه رالیږئ نه خدایه پاک څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به صحیح ده که نه. السلام علیکم.